بسم الله الرحمن الرحیم. قاری جواد اپیشل تاسو سره یو ځل بیا مخامخ دی یو نوي ټاپک سره یو نوي موضوع سره او عزتمندو مقصد خو زموږ کوم دغه چې تاسو ته داسې ښایسته ویډیو راولو مخامخ چې هغې کې یو سبق وي هغې کې یو پیغام وي. نو د دې ویډیو کې چې دی زما دا پیغام دی عزتمندو چې د اکثر سوشل میډیا په ترو باندې طالبان لګیا دي. ډېر ښایسته ښایسته ویډیوګانې کوي، څوک وظایف ورکوي، څوک چې دی تاسو موضوعونه خشته کوي، څوک چې دی قسمه قسم ویډیوګانې کوي اسلامي او هغه چې کله ویډیو مخې نه راشي د ټیک ټاک په ترو باندې، د فیسبوک په ترو باندې، د یوټیوب په ترو باندې نو چې کله مخې نه راشي نو بیا یې سکیپ کړو. ګوره ته چې دا ویډیو ونه ګورې نو په دې کې ته څه پیغام ورکوې. عزتمند زموږ یو مسلمانان او زموږ د زندګۍ یو مقصد دی. مقصد څه دی؟ آخرت ته تیاری دی عزتمندو چې تا ته د علم ویډیو مخې له ورشي او ښایسته پاکه اسلامي ویډیو مخې له درشي د هغه ویډیو سکیپ کړې نو مقصد ستا څه دی؟ ته د علم نه نفرت کې، ته د اسلام نه نفرت کې. عزتمندو دې کې ډېره سخته ګناه ده. سوچ کوه چې تا اسلامي ویډیو سکیپ کړه او تا له کله د ډوبتوب ویډیو درشي، فضولیات ویډیوګانې درځي، تا پول په پول هغه ویډیو ګورې. عزتمندو لږ د سوچ د کار اخلې. دا سوشل میډیا په ترو زموږ ذهنونه ډېر زیات ګنده شو، روز تر ورځه لګیا دی زموږ ذهن ګنده کېږي. او ګوره داسې داسې ویډیوګانې راغلي دي د ډوبتوبو چې هغې نه زموږ ماشومانو زموږ کشر کول ټول دی هغه طریقې او سبقونه یې زده کوي چې تا له مخې له ویډیو درځي اسلامي او ته هغه نه ګورې. نو دا خو مطلب دغه شو چې ته دین اسلام نه نفرت کوې، ستا دین اسلام نه یې خوښ، دا فضولیات ستا ده او هرګۍ دا زندګۍ خوښه ده. ګوره همدلته یو کس رانه راغی قاري صاحب چې تاسو ویډیوګانې مخې نه راځي او ډېرې ښایسته ښایسته ویډیوګانې، کله پکې وظایف وي، کله پکې د لمونځ طریقې. لکه ما مخکې ویډیوګانو کې دعای قنوت ویلو که نه، دعای قنوت چې دی بچو ته راڼومه وایي بار بار یې ورته ورومه وایي هغې ته یې زده کړو. داسې یو بله وظیفه پکې ویلې وه وایي چې څوک د هر فرض لمونځ نه پس چې دی 14 پېرې ربي زدني علما او هغې پسې بیا 11 پېرې چې دی دا سورت اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، هغې پسې بیا آیات اقرأ وربك الأکرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. دا 3 آیاتونه دي که نه، دا ما ویلي دا چې کوم سړی وایي دې سره چې دی نو ذهن ورسره مضبوطېږي. نو یعنې مې قاري صاحب وایي زما په زندګۍ کې د دې روټین راغی او بچو ته مې دا طریقه وښویه. هغې چې ویډیو کتله بیا زوی مې لګیا وي په سر باندې داسې کتلي وي او وظیفه یې کوله بیا نو ما ویل الحمدلله. زموږ مقصد خو همدغه دی چې ستاسو زندګۍ ښایسته شي، تاسو ته دا ټاپکونه میلاویږي نوې نوې. ګوره سوشل میډیا په ترو باندې زموږ ذهنونه ډېر زیات ګنده شو، قسمه قسم ویډیوګانې دي، فضولیات دي. سړی چې موبایل کولوږي که نه نه د ګېټې نه خبري او نه د 2 ګېټو نه خبري او وخت داسې تېر شي که نه بوز ټیم هم ترې تېر شي. دا ریلز کې ویډیوګانې راغلي دي، ټیک ټاک دي. عزتمندو چې ټیک ټاک وکولو کې نو ټول د ډوبتوب ویډیوګانې دي. او ګوره په دې دورانیه کې تاله د علم او ښایسته ویډیو درشي او ته یې سکیپ کې. ګوره ته څه پیغام ورکوې دې دنیا ته او ستا دا کار دا څه پیغام ورکوي؟ بس همدغه مطلب یې شو چې تا خپل دین سره مینه محبت نشته. په کار خو داسې وه ګوره چې تا له مخې له دا ښایسته ویډیو درغلې وه اسلامي، تا کولې کړې وه د اخره پورې کتلې وه یاره چې دې کې به یو مقصد پروت وي، زه به دې زده کړه وکړم. خو دا تاسو سره بیخي وخت نشته. سهار شو، ماښام شو، ماسخوتن شو، ټوله ورځ تېره شي، تا سره د قرآن د ویلو وخت شته، تا سره د وضوونه کولو وخت شته. او بیا چې د موبایل کولو کې او موبایل کې اسلامي ویډیو مخې ته درشي نو هغه هم ستا اړه نه غواړي چې ته یې وګورې. نو عزتمندو زما د دې ویډیو ټاپک چې دی دا داسې یو ټاپک دی که نه دې بس خاندانه نه کول پکار. ګوره خپل ذهن کولو که ته چې موبایل کولو کې ټیک ټاک کولو کې فیسبوک کولو کې یوټیوب کولو کې ستا په هغه ګندونو کې ذهن شي، تا د هغه خپل دین اسلام او مقصد هېر شي، تا ته مخې ته ښایسته ویډیو درځي اسلامي او ته هغه نه ګورې. دلته بس عهد وکړې انشاءالله انشاءالله عهد به کوې انشاءالله. موږ مسلمانان یو، زموږ یو مقصد دی د زندګۍ، موږ ته خو یو مخې ته یو کنده پرته ده،
خبر عزتمندو نبی علیہ السلام وی یو دوه شي درته پرېږدمه یو ویونکی دی یو خاموشه دی ویونکی چې دی وی هغه چې دی هغه قرآن مجید دی او خاموش د قبر یاد دی عزتمندو یو ورځ چې نبي علیه السلام جومات ته راغی او صحابو په قهقهه سره خاندلو نبي علیه السلام ورته وی ګوره که تاسو ته مرګ یاد وي تاسو به وي داسې نه خاندله عزتمندو موږ به دا ته مرګ به هر وخت یاد ساتو ګوره داسې خلک هم ولیدل که نه چې په ځمکه به ګرځېدلو د ځمکه په هغه د ریاضیت نه هغه د ښایست نه ګوره خوند به یې پرې کوو هغه به ځمکې واخېستل لاړله عزتمندو مرګ به راځي لازمي او داسې به راځي که نه پته به راته ودرېږي مرګ به راغلي د خپلې زندګۍ تیاره کړې عزتمندو ګوره تا د اسلامي ویډیو مخې ته درځي اسلامي ویډیو ګوره ثواب به دې ثواب کېږي او ګوره په زندګۍ کې به دې هغه هر څه راځي تا ته به خبره وکړه یو کس راغی قاري صاحب ډېرې ښایسته ویډیوګانې دي زما زړه دانه خوشحاله شو الحمدلله الحمدلله وایي زما په ترو الحمدلله چاته داسې یو پیغام ورسېدو زما ویډیوګانو کې الحمدلله یو پیغام وي د نبي صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه بیانو او کوشش کوو چې خشته خبرې تاسو ته مخې ته راوړو چې تاسو ذهنونه پرې کولو شي نو د بس عهد وکړئ انشاءالله اسلامي ویډیو مخې ته درځي ته پول په پول به یې ګورئ الله به تاسو له همدا عمل کولو توفیق درکړي او بالا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين